نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. صدق الله مولانا العظيم. سورة آل عمران دريم سپارہ آیت نمبر 55-71 بولی شپگم رکوع. یہ آیت مبارکوں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذکر اللہ فرمائے دے کہ عیسیٰ علیہ السلام سنگ اللہ رب العزت آسمانوں دوچت کو او سنگ اللہ رب العزت چکم دے داغا اغا دشمنان یہودیان اللہ رب العزت قتل کرد او چاور سره فریب او دوکا کولا هغه ته الله رب العزت سزا ورکړه. علماء فرمایي چې يهود یو سړی مقرر کو چې ته په چل باندې چې کوم دی د عیسی علیه السلام لري بوزا او الته مړکا. نو الله پاک عیسی علیه السلام آسمان ته وخیجو او داغه سړی شکل د پشان ته کو. نو دغه خپل مرګرو چې کوم دی د خپل مرګري قتل کو په سولې باندې وخیجو. ځکه الله رب العزت فرمای اس قال الله او یاد کہا وہ چې ویل یا عیسی الله تعالی عیسی علیہ السلام تا انی متوفیکا چې بشکا زقبس کون کې مستا ورافعوکا او پورته کون کې ما اوچتون کې مستا الی اخپل ځانتا ومطهروکا او پاکون کې مستا من الذین لحق کسامنا کفروا چې کافران شوی دي وجاعل الذین اتبعوکا او ګرځون کې ما داغه کسانو چې تابعداري کړي دستا د پاره د هغه فوق الذین کفروا د پاسه د هغه کسانو چې کافران شوی دي الی یوم القیامه تر ورځې د قیامت پورې. ثم الی مرجعکم بیا ما تدی راتلو ستاسو فاحکم بینکم وزب حکم کرما بینکم پمیز تاسو کی فیما کنتم فیه تختلفون باغسیز کی چوی تاسو مباغی کی اختلاف کو. مفسرین نکلی همدا سے شوال چهار کلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان ته تشریف یوړو. نو یولس کسان حواریان داغه مرګري الله رب العزت چې کوم دی د دنیا کې هغه پاتې شول ددنه چې ډېر عاجز او ډېر زیات کمزور او ډېر زیات چې کوم دی ماندو او يهوديان په هغه وخت کې دولتمن او حاکمان، لیکن الله تعالی په قدرت کامله سره د دوی په جبا او په وینا کې داسې لوی تاثیر کې خودو چې په زرګونو خلک چې کوم دی د عیسی علیه السلام منونکي کړل او رفته دوی دومره ډېر شول او طاقت او قوت بیا وموندو چې یهودیان ټول در په در کړل او د ملک نه چې کوم دی بهر کړل او د وینې چې کوم دی هغه بادشاهي واغستله. بیا چې چرته یهودي با آرام سره ودرېدو نه نو بیا به چې کوم دی د هغوی نه به ځای چې کوم دی بدلو او د هغوی نه به چې کوم دی ځان پناه کوو. ځکه الله فرمایي چې ما خپل پیغمبر آسمان طرف ته چې کوم دی وخیژو عظیمم تاسو مال راځئ، لیکن ما دوی له چې کوم دی د هغوی د دغه سزا ورکړله او د هغوی خپل مرګري چې کوم دی ما ستا په شکل کې بدل کو او هغوی خپل مرګري چې کوم دی ستا په بدل کې قتل کو. فاما الذین کفروا پس هر هغه کسان چې کافر شوي دي فاعذبهم پس زبا په عذاب کړمه عذابا شدیدنا په سخت عذاب باندې په دنیا
فجوند دنیا کی والآخرہ او آخرت کی وما لهم او نبوی دی لرا من الناصرین اسوک لمدد کون کنا واما الذین او هغه کسان چې دی آمنو چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات او کوي نیک کارونه یای اختیار کړی دي نیک عملونه فیوفیهم اجورهم پس پورا باور کړما دوی لز اجر داوی د عملونو والله الله تعالی چې لا يحب الظالمین او نه خو ظالمان خلق ذالک نتلوه دا چې تیر شول مونږی لولو علیکا من الآیات پتا باندې آیتونه والذکر الحکیم دفاره د دې چې پند او محکم شي ته د دینا ان مثل عیسی بشک حال د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام دی عند الله پنیز د الله کمثل آدم پشان د آدم دی دلته علماء فرمایي نصارا رسول الله صلی الله علیه وسلم جګړه کوله چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام بنده د خدای نه دی بلکې د زوی دی آخر کې ویل چې کده د الله زوی نه وي نو د چانه پیدا شوی دی نو الله پاک په جواب دوی کې دا آیت چې کوم نازل کو مضمون دا دی چې آدم علیه السلام مور او پلار دواړه نو بلکې په کلمه د کون سره الله پیدا کړو نو کده عیسی علیه السلام یوازې پلار نو پدې کې د تعجب څخه خبره ده الله قادر دی په دې باندې خلقه من ترابنا چې پیدا کړو لخاورنا ثم قال له او بیا ورتا ثم قال له بیا ویل ورتا کن فیکون چې ژوندېشا پس ژوندېشو الحق من ربک حق چې دی راغلی له طرف د ربستانه فلا تکن من الممترین پس مکی گتا لشک کونکو نا فمن حاجک پس هر سوک چه جگڑا کوي لتا سرا فیه پدی باب دا عیسیٰ کی من بعد ما جاءکا پس لاغینا چراغلو تالرا من العلم تپوهنا یعنی علم فقل تورتو آیا تعالو ندعو چه رازه چه رهو وارو ابناءنا زامن قل و ابناءکم او زامن ستاسو ونساءنا او خزز منغا ونساءكم او خزز تاسو وانفسنا او خپل زانونا وانفسكم او زانون استاسو ثم نبتهل بیا بعاجز وکړو فدعا کی فنجعل لعنت الله پس وبغرزو منغا لعنت د الله تعالی علی الکاذبین باغ دروژن باندې چې څوک پدې کې دروژن دي روایت چې هر کله دا آیت نازل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نصارا چې کوم دی د مناظرې د لپاره راو بوختلو دوی راغله لغم راغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دی امام حسن امام حسین دام ځان سره راوستل او د دې مور خپل بی فاطمه او علی المرتضی دام ځان سره راوستل او دوی ته وی چې زبا دی خلاف چې کوم دی دعا کوم او تاسو به امین وایي شکل دی بنی اسرائیل دا خبر واورید او دا ولید نو بیا چې کوم دی او چې او موږ صلح کو او موږ مستاسر چې کوم دی په دې باب کې جګړه نه کوو نو خپل دغه چې کوم دی مدعا نه واوریدل ان هاذا بشک چې دا حال یعنی د عیسی علیه السلام چې تا بیان شو له القصص الحق هم دا خبر حق ده چې عیسی بنده د الله دی په حق سره وما من اله الا الله او نه زوی دی او نشته هیڅوک معبود برحق مگر یو الله دی وان الله والله تعالی چې دی له العزیز الحکیم بشک چې هم دی غالب دی او محکم کار دی حکمت والے فإن تولوا پس کو ګرځیدل دوی فإن الله بشک الله تعالی علیمنا دے پویا دے بالمفسدین پاغ مفسدان باندې چې جزا بداوی د عبد عملونو الله ولور کی نو عیسی ابن مریم علیه السلام الله رب العزت بغیر د پلان نه پیدا کړی دی او څنګه چې آدم علیه السلام بغیر د مور او پلان نه الله پیدا کړی دی او الله رب العزت چې کوم ته د پیغمبري ورکړی دا
او دا په حق سره چې کوم دی د الله رب العزت بنده دی او الله رب العزت چې کوم دی پیدا کړی دی او الله رب العزت نه د تزوی ویلی دی او نه چې کوم دی عیسی علیه السلام الله تعالی ویلی دی، بلکې دا خو د دغه نصاراو او د یهودیانو چې کوم دی سازشونه چې دا خبرې به کول مسلمانانو ته هغوی به ګناه کول. نو الله رب العزت د هغې خبرې تردید وکړو چې الله رب العزت عیسی علیه السلام پیدا کړی دی او دا د الله بنده دی او د الله پیغمبر دی. الله رب العزت دې موږ ټول له عمل توفیق راکړي. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. الله بصیر و کریم الله دا خپل غیب نظر او بصیر شیلات له تاسو صلی الله علیه و سلم وعلى آله وصحبه